دا کوم قاري چې تاسو ته ښکاري د 12 کالو جینۍ سه یعنې د خپلې طالب علم سه په کوهاټ کې زنا کړې ده. نو تاسو دا ویډیو وګورئ بیا پرې خبرې کوو. روک مدرسه افریدي عبدالحمید نامې را کړیدم هغه سره دا سبا کې موږ د روډو کې په دې کلي سره مفاسه یو کیلومتر کې کور دا 22 کسان نورای سره سبا کې اف اسلام کې دنیا نورای سره 150 کسان شته او دا په جماعت کې دا ځای جوړ کړی د کار لپاره خلک آزاد کی او چاته وایي چې دا موبایل ټارچ راواله دا موبایل لګون دروازه یې بیله ده بیا هغه دروازه بند کړي څوک اشاره مو وایي څوک نه دا ویل کو بیا راشه چې موږ خبرونه مو دوی بچي خبر شو چې په موبایل ته ورشو دا بیا سکول ته واستوله د کپړې وویزلې بلې وړکي باندې هغې د پاس ته چې موږ ته دې بیان وکړو بس موږ بل حل نه وو چې تانې ته راغلو وي چې تاسو فکر ما کوئ باندې اړ په جوړ شي چې هغې ته ورسېدو چې هغې کې د میډیکل چې وشو نو هغې ښځې وایي چې دا خرابه شی ده اوس دا سره پوهلې نه پرتو وایي چې تاسو ته به سبۍ درکړم بجۍ درکړم اپلیکیشن ورته سره میلاو میډیکل غیر شو اوس تاسو ته د دې جینۍ د کوم کیس شوی د دې میډیکل چې بس سره باندې ټول هغه وکړوي څو باندې ګیم وچلول تاسو دغه خبرې واورېدې چې د هغه 12 کلنې ماشومې سه دغه قاري په مدرسه کې څه کارونه کړي د دغه ماشوم د کور خلک دغه وایي چې کله موږ ته پته ولګېده مطلب لیټ راته پته ولګېده خو موږ نور څه خو کولی نه شو موږ لاړو خپله تاڼه کې خپل اف آی آر درج کړ دغه تاسو کتلی هم شئ او بیا د هغې نه پس موږ ته پولیسو وویل چې تاسو ته به پوره انصاف میلاو شي خو الله دې وکړي چې دوی ته صحیح انصاف میلاو شي او بله ورځ بیا دغسې د ماشومانو سه زیاتی نه کیږي خو د بدمرغۍ نه تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې قانون ډیر زیات کمزوری دی که چېرته د پاکستان قانون ادارې مضبوطې وي نو بیا به داسې واقعي ډېرې کمې وي او یا به نه وي نو زما د ویډیو کولو مقصد دا دی چې دا هم یو ضرورت دی څوک هم داسې نشي کولی چې خپل بچي د مدرسو نه منې کړي او نه شکر الحمدلله ټول علما او قاریان دغسې دي هغه ډېر پاک خلک وي خو دا یو څو کسان وي چې د هغوی د وجې د هغوی هم نوم یا پیشه بدنامه شي نو زما مقصد دا دی چې تاسو کله هم کوم ځای ته هم مدرسې ته خپل ماشومان لیږئ نو تاسو د هغه ځای ماحول چک کوئ او د خپلو ماشومانو نه ښه په مینه محبت سره تپوسونه کوئ چې تاسو څه آیا په مدرسه یا په سکول کې چې کوم اساتذه دي یا دغسې د ډپارټمنټ نور خلک دي هغوی تاسو څنګه چال چلند څنګه خبرې کوي دغه واقعه وه ما ویل چې تاسو ته هم شیر کړم د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه پیج فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ